دین مخ کی سورة الفاتحة او هغی ما تاسو تویلی بو چې د دې د فاتحې نه علاوه نور نمونه هم شته او مشهور نوم چې کوم زمون په مصحف کې لیکلی دی هغه سورة الفاتحه او د هغې وجه دا اوس د ترتیب په اعتبار سره دویم سورت دی او دې ته وایي سورة البقره دا د سورتونو نمونه چې کوم دي نو دا نمونه د محض امتیاز لپاره دي یعنی د یو سورت بل سورت نه د جدا کولو لپاره دي یعنی دا ضروري نه ده چې د سورت د نوم به د سورت مضمون سره هم سره تعلق وي بس چرته یو ټکی استعمال شوی یو صورت کې نو د هغې ټکي د وجې نه د هغې صورت نوم کېښودلی شي یا پکې یو د شید حالت ذکر شوي نو د هغې نوم د وجې نه د صورت نوم کېښودلی شي لکه دې صورت کې به رستو راځي د بني اسرائیلو د بقره یعنی د غوا کیسه نو د هغې په مناسبت سره د دې صورت نوم شو سورة البقره د دې نه علاوه د سورة البقره نور هم یو څو نومونه راځي لکه یو د فسطاط القرآن د قرآن خیمه سنام القرآن یا سورة البقره یا سورة الزهراء او یو ګرانی زهراوین او زهراوین تشریح د زهرا ده نو د هغې په مناسبت سره سورة البقرې ته سورة الزهراء هم ویل کېږي چونکې دا دویم سورت شو او دې نه مخکې سورة الفاتحه مونږ وویلې نو ما شروع کې تاسو ته ویلي چې د هر سورت په ابتدا کې به درې خبرې ذکر کېږي د سورت ما قبل سره ربط او دویم د هغې سورت دعوا او دریم د هغې سورت خلاصه نو د سورت البقرې د سورت الفاتحې سره ربط څه دی مطلب د دې نه وروستو دا ولې راغی بهترین ربط او جامع ربط د دواړو سورتونو منځ کې دا معلومیږي چې په سورت الفاتحه کې د بنده په خوله باندې د الله نه د هدایت دعا وه چې اهدنا الصراط المستقیم نو دې صورت کې گویا اجابت الدعا ده د هغه دعا د قبولیت ذکر دی مطلب پیدا شي چې اے زما بنده کم هدایت چې تا مانه غوښتلی وو په اهدنا سره نو دا هدایت د هغې هدایت دپاره ذلک الکتاب دا کتاب نازل شو ځکه هدل للمتقین دا کتاب هم سراپا هدایت دی د متقیانو لپاره یا دسم دا مناسبت هم دی چې سورة الفاتحه کې د دریو ډلو ذکر وو او په سورة البقره ابتدا کې بمراشي د دریو جماعتونو ذکر دی سورة البقره کې د مغضوب علیهم ذکر وو د سورة الفاتحه کې نو سورة البقره کې د مغضوب علیهم مصداق یعنی یهود ذکر کوي او بیا د هغې اوصاف قبیحه بیانېږي دغسې سورة الفاتحه کې ذکر د ضالین وو او سورة البقره کې بعد هغې مصداق چې نصارا دي هغې او د هغې اوصاف قبیحه چې هغې ته وایي اسباب الضلال دویمه خبره د سورة البقره دعوه ده نو دعوه د سورة البقره بیان دی د مسائل اربعه یعنی څلور خبرې پوره صورت کې ذکر شي یو توحید دویم ذکر د رسالت دی او دریم چې دی هغه جهاد فی سبیل الله د هغې تذکره ده پکې او څلورمه خبره انفاق فی سبیل الله د هغې مثالونه اهمیت او د هغې شرطونه بیان شي دي په تفصیل سره
نو دا سلور خبرې په سورۃ البقره کې بنیادی طور باندې بیان دي. د سورۃ البقره خلاصہ دو خبرې، معنا یو تمهید او یو مقصد. مونږ به خلاصہ ورسره وایو. یو سورۃ البقره کې تمهید ده او دویم پکې مقصد ده. دا انداز چې ده د زموږ د استاد مولانا محمد حسین علی نیلوی رحمه الله د هغې به دا طرز و چې یو تمهید او یو مقصد، او مقصد به بیا ځان له په ابوابو کې مشتمل و. دلته هم د اسانی دپاره تاسو دا ووایئ چې سورۃ البقره کې یو تمهید دی او بل مقصد. تمهید په ابتدائی 6 آیتونو کې دی، 20 آیات په دې کې تمهید دی، او په تمهید کې بیا 3 خبرې ذکر کیږي. نمبر 1 د کتاب عظمت، د قرآن عظمت. نمبر 2 د 3 جماعتونو تذکرہ چې کم پیدا کیږي د قرآن د دعوت په نتیجه کې. 3 قسمه خلق، د هغې ذکر، د هغې اوصاف، د هغې انجام دنیاوي اخروي، او په آخر کې بعد 2 مثالونه ذکر کیږي د مزید وضاحت لپاره. دا تمهید دی. چې کله تمهید ختم شي مقصد شروع کیږي، د هغې خلاصه به بیا د هغه بیا کتاب سره تر هغې پورې به تاسو دا یاد ساتئ. د تمهید کې 3 خبرې: اول عظمت قرآن، دویم د قرآن د دعوت په نتیجه کې د خلقو 3 قسمه، 3 اقسام، او دریم 2 مثالونه د مزید وضاحت. گویا دغسې مونږ ویلی شو چې بنده د صدق دل سره، د زړه په اخلاص سره الله نه دعا وغوښته د اهدنا الصراط المستقیم، نو الله ورته وایي چې کوم هدایت تاله پکار دی، تاله پته ده چې دا هدایت به تا ته د کوم ځای نه معلومیږي، حاصلیږي. نو ماخذ د هدایت ورته وکړو چې ذالک الکتاب او هدی للمتقین. دا هدایت به د دغه کتاب نه تا ته معلومیږي. دا کتاب به ستا د عقیدې او د عمل هدایت، اصلاح او راهنمایي کوي. او که دغه کتاب په موجودګي کې تا خپل هدایت د دین ما سیوا په یو بل سیز کې لټې، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي من اهتدى بغیره اضله الله. څوک چې قرآن نه علاوه بل سیز نه هدایت حاصلولو کوشش کوي، نو اضله الله، دی به الله ګمراه کوي، هدایت ورته هیڅ چرې نه ملاویږي. بیا د قرآن د هدایت په اعتبار سره د خلقو 3 قسمه خلق، د خلقو 3 قسمونه ذکر کیږي. ځکه چې چرته هم دا تاریخ شاهد دی چې د قرآن دعوت چرته هم شروع شوی دی، نو 3 جماعتونه، 3 قسمه نظریې او 3 ذهنونه د هغې مقابله کې راځي. یو خو هغه خوش نصیب خلق وي چې هغه د حق دعوت بالکل امنی تسلیم، هغې ته دلته المتقین وویلې، او بیا یې د هغې اوصاف، بیا یې د هغې عاقبت او انجام دنیاوي اخروي. دویم قسم هغه خلق وي چې هغې برسر عام د دعوت حق مخالفت کې راشي، یا خو ورته خپل د وجاهت خطر پکې محسوس شي، یا ورته سبل د دنیا د مفاد خطر محسوس شي، لیکن هغې د حق دعوت په مقابله کې برسر عام راشي میدان ته، نو دی خلقو ته کفرو ویلې، ان الذین کفروا. او دریم قسم خلق دی هغه د مفاد پرست باندې خلق دی، د هغې نه خپله څه نظریه وي او نه یې څه دین وي، نه یې مذهب وي، نه یې څه طور او طریقه وي. د هغې نظریه هغه وي چې کم کې ورته فایده ښکارېږي د دنیا،
دا غي مذهب او دین هغه وي چې کوم کې دا غي ته خپل د دنیا شهرت وجاهت مرتبه او مفاد ښکاری دغه خلکو ته منافقین ویل کیږي ومن الناس من یقول سره دا غي تذکرہ کوي او چونکه عموما د تجربې نه ثابت دي چې دا دریم قسم خلک د حق دعوت لا ډیر نقصان ورکول شي ولی چې دا مفاد پرست وي دوی د مسلمانانو په صفونو کې مراشي چې انا من المسلمین موږ مسلمانان او بظاهر اسلام احکامات هم کوي لیکن اسلام یې بطور دینی اغشته بلکہ اسلام باندې تراغی پورے عمل بھی جو د دنیا مفاد حاصلی کی دینا نو جا چون کے د لستونی د مار پشاشوی آستین کا سانپ نو زیادت دی وضاحت دیر کرده رنبے والا نخ ذکر کری دی جناب پا کم نخو تا پیجنی او بیا آخر کی دی انجام اخروی او دنیاوی ذکر کرده او آخری آیتونو کې بیا مزید وضاحت لپاره دو مثالونه ذکر کړي بهرحال دا تمهید دی اولنی شلو آیتونو کې نو دا تمهید خپله کې مربوط دی معنی یو تقریر دی پورا یو بیان دی بیا به دې نه وروستو مقصد د سورة البقره شروع کېږي چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم بیا هلته نه به تاسو ته د هغې خلاصه ووایم چې د مقصد خلاصه او حاصل سره بسم الله الرحمن الرحیم نماوی دا سورت د دې نمونو وشول او سورة البقره د سورة الفاتحه په شانته داوم هغه سورتونو کې نه ده چې د دې د فضیلت متعلق صحیح احادیث ده صحیح احادیث د روایت د سند په اعتبار سره چې پاغي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خصوصي فضیلتونه ذکر کړی دي لکه یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان دا روایت مختلف الفاظ سره راغله مطلب دا غره چې تاسو خپل کور نه قبرستان مو جوړوي مطلب دا چې پکې تلاوت کوي ولی چې کم کور کې د سورۃ البقره تلاوت کیږي نو شیطان دا غیلا اوزي چې ترسو پوری د شیطان کو ګورو دا غ سورۃ البقره تلاوت لګي شیطان دا غی کور نه اوزي یو روایت کې بیا د دی وته یو قبی صورت ول ذکر کړی دی چې ولهو ذرات دغه سوزي چې بس یعنی هوای خارج کیږي او اوزي دغه قبی صورت یعنی شرمنده او خائب او خاسر دا کور نه اوزي دی روایت متعلق د ذات د فضیلت یو اولنه او مشهور روایت ده لا تجعلوا بيوتكم مقابر دی کی بعد علماء د سوای وی دین معلومی کی چې په قبرستان کې تلاوتونه نکېږي لا تجعلوا بيوتكم مقابر ذکر دسی وی معلومی کی چې په قبرستان کې تلاوت نشته دا قبرستان د تلاوت ځای نه دی مطلب کته ایصال ثواب کې نو کور تلاوت کا او کوئی بقا خپلو مړو تا لیکن قبرستان مقام نه دی څوک دې نه تاسو استدلال کوي څوک وایي جنانا لا تجلوا بيوتكم مقابر مطلب دا دی چې چونکی قبرستان هو د مړو زیاده او مړی تلاوتونه نشي کولای نو مطلب دا چې تاسو د مړو په شان جوړیږئ لیکن دا اول مطلب لوګونه صفا دی دا دویم مطلب چې ده کنه د دې به دا مطلب شي چې بیا به دا خلق به د مړو سره تشبیه ورکړي حالانکه د حدیث کې نه دی حدیث کې د مقام تشبیه ورکړي چې لا تجعلوا بيوتكم مقابر کورونو نه قبرستان نه جوړوي دا یې نه دی ویلي چې تاسو د مړو په شان ته مو جوړوي نو لہذا دا او دا پیغمبر د عمل نو چرته ثبوت نشته دی
قبرستان کې تلاوتونه کول او هلته کې ورسره ضیا جوړول قرآنونه ږدل چې دلته به تلاوتونه کېږي د دې چېرته ثبوت هم نشته او د دې روایت د اشارې نه معلومېږي خو د دې بیا هغه مطلب نه دی چې پرون ما وویل معنا زیارت القبور پکار دی خو کوئی ثواب دغه کول غواړي نو هغه به ته بیل دیا کې تلاوت وکړي او ثواب ورته وبخه بل دا چې ګوره څه وکړل نو د دې دپاره نبي علیه الصلاۃ والسلام دا یو بهترین علاج ذکر کړی دی چې تاسو خپل کور کې سورۃ البقره وایئ یو هو په جبل وستل دي هغې ته غواړو سره سي او که نه نو کم از کم پکار دي چې که داسې د چا څه شک راځي نو هغې د په کور کې د سورۃ البقره تلاوت په اوچت اواز سره لګوي او هغه کور به انشاءالله د دغې شیطاني اثراتو نه بالکل خالي شي ځکه دا منسوس علاج دی فإن البيت الذي تقرأ فيه سورۃ البقره لا يدخله الشیطان شیطان هلته نشي ټینګېدی یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي تعلموا سورۃ البقره دا سورۃ البقره وی خامخا زده کړئ فإن أخذها بركة وتركها خسرة ولا يستطيعها البطلة ذکر د سورۃ البقره اغستل زدکول او عمل کې راوستل دا د برکت سبب دی دې سره برکتونه راځي او مونږ خو چې د برکت نوم اورو فورا ذهن ته راځي چې که جیب کې 1000 روپۍ وي نو هغې نه به 2000 جوړ شي لک به په 2 لکو بدل شي خو لکه برکت صرف دې ته نه وایي برکت به مونږ مخکې چېرته وضاحت وکړو چې برکت د کیف په اعتبار سره هم وي د کم په اعتبار سره هم وي کېدای شي چې پیسې دې لږې وي د هغه لږو پیسو نه به د الله کارونه ډېر کوي کور کې به برکت راشي امن سکون به وي دا مطلب دی ته پھر دې مادې ته دې زمونږ ذهن نه دی چې برکت دا دی چې بس پیسې له به مونږ په پیسو سره ضرب ورکړو چې یاره مونږ ویلو چې صدقه ورکوئ نو برکت راځي او زما خو هغسې هغه پیسې اخیستل نو وایي فإن أخذها برکه وترکها حسرة او پرېښودلې باعث حسرت دی افسوس دی او ولا يستطيعها البطله البطله بعد ډېر محدثین وایي ای السحر یعنی جادوگر خلق د سورۃ البقره مقابله نشي کولی هغې د دې سورت په مقابله کې بالکل نشي ټینګېدی او دا واقعي زموږ هم تجربه ده د سورۃ البقره وي یا د قرآن څه حصه وي آیت الکرسی وغیرہ د دنیا هیڅ قسم شی د دې مقابلې کې نشي راتلی لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه نه مخکې نه مقابله کولی شي نه رستو نه نه خوا نه دې خوا نه نه ها خوا نه بالکل د قرآن مقابله کې نشي راتلی تاسو داسې یو مریض باندې د قرآن آیتونه ووایئ او خلک د خپل هغه منترونه تجربه کړي قرآن آیتونو به هلته اثر کوي د خلکو دا رسمي منترونه طریقې دا نه پکارېږي دغه چې ابن بطوطه رحلات په هغې کې هغه یو واقعه لیکي دا غالبا ما مخکې تاسو ته ویلې وه چې هغې وایي د هندوستان په دغسې علاقو باندې چې کله ما سفر کو دلته یو قوم چې د هغوی یو بتخانه وه د دریاب په غاړه او کال کې به یو ورځ هغوی خپل په هغه بتخانه کې یو جینۍ ځوانه هغه به حلالوله یعنې قرباني کوله به وی زه یو ځل ګرځېدم نو هغه نه ما وی ولیدل چې هغه خلک مسلمانان نو ما ترې تپوس وکړو چې دلته تاسو ته اسلام څنګه رسېدلی اوس جزیره نما باندې تیار نو وی هغه یو څو مشرانو ما ته مونږ ته د خپل اسلام واقعه ذکر کړه کیسه هغه دا وایي چې مونږ به دغسې کول دا د مونږ بتخانه وه د دریاب په غاړه او دې کې به یو
دیو راتو دیو دا دیو بلا دا د هندوانو الفاظ غنه د ممکن راغلي دي پیران دي سو کوئی دیو خو بهرحال هغه داسې وایي چې دیو به و هغه به راتو نو هغه ته به موږ د شپې مطلب یو جینۍ په هغې کې قرباني کوله بله ورځ سهار به تلو د هغې لاش موږ راوباسو وی یو بوډۍ وه هغې جړل نو د یو عرب تاجر چېرته راغلی و په دغه علاقه باندې هغه ورنه تپوس وکړو بوډۍ ورته ووایي چې زما یو لور ده او بېګاله د هغې نمبر دی نو هغې له چاړه ده ورته ووایي عرب ځوان و وایي ته غم مه کوه ته د خپل د لور هغه جامې ما ته واچو او ما ورته ستا لور به بچ شي خلک به وایي جوړه دی لور دغه کړه هغسې وشوه دی حافظ و د قرآن مجید نو وایي دی وایي چې ما باندې هغه دیو یا څه چې و هغه راغی خو ما قرآن مجید تلاوت کو د شپې هغې ما ته نږدې نه شو ډېرې کوشش وکړو سحر کې چې خلک رالل چې د ما جینۍ لاش وباسي نو زه ژوندی وم د هغې بادشاه ووایي چې دا څنګه کیدی شي داسې خو نشي کیدی خو بهرحال الله د هغې هدایت قسمت کې لیکلی و هغې وایي دا وویلې بادشاه چې ته به یو کال پورې مونږ څخه پاتې کېږي بل کال لا چې دا راز دا شپه راشي مونږ به تا خپل په لاس ودرنه کوو بیا د ژوندی وله مونږ زه به سره د قوم ستا دا دین او مذهب اختیار کړم نو عربو کې هغه وخت کې خو جذبه وه د اسلام د دعوت کاروبار به هم کو او ورسره به دعوت هم ورکو اوس خو مونږ یو پړلني وو که دعوت ته وخو نو کاروبار پرېږدو او چې کاروبار ته شو نو دین پرېږدو دواړو قانون نه شو دغه کولی د هغې هغه وخت کې وو هغې سالم کال هغې قوم کې ایثار شو او چې بله هغه رد راله دی خپله دی دننه کو بیا د هغه عمل کو قرآن مجید حافظ و بیا دغه روغ موټ ووت هغه ټول د مونږ ځکه مسلمانان نو الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یستطيعها البطل هیڅ قسم باطل پرست او جادوگر د دې جادو مقابله سورۃ البقره مقابله کې نشي راتلی دغه سي نور هم روایات دي یودا بالقران و اهله قیامت پر با قرآن او د قرآن منون کی او عمل کوون کی دی په پیش کړی شي او ټول لومبه چې وې د قرآن کومه حصہ نو تقدمهم سورۃ البقره و آل عمران نو د سورۃ البقره فضیلتونه نور مشتا بل ماوي چې دا سورۃ مدنی سورۃ ده د سورۃونو تقسیم شتا بعضی سورۃونه مکی دي او بعضی سورۃونه مدنی دي مکی او مدنی ستویل کېږي بظاهر کله کله موږ وجوړه مکی هغه دي چې په مکه کې نازل شي دي مدني هغه دي چې په مدینه کې نازل شي دي حالانکه داسې نه ده مکی هغه سورتونو ته ویل کېږي چې د قبل الهجرت نازل شي دي که مکه کې دننه وي او که د مکې نه بهر او چې کوم سورتونه د هجرت نه وروسته راغلي دي هغې ته مدني ویل کېږي خوا په مدینه کې نازل شي دي یا بهر دغه راجع او صحیح قول دی د مکی او د مدني بله خبره ده سورت بقره چې دا مدني سورت دی مونږ وایي او ربط یې وشو د تسمیې تفصیل هم سورت الفاتحه کې ووایي د دې سورت ابتدا کې راځي الف لام میم دا حروف راځي متقدمین دې ته حروف وایي ځکه هغوی د حرف اصطلاح عامه استعمالوي اگر چې اسم وي یا څه وي بس هغې ته حرف وایي د متقدمینو اصطلاح کې هغه وخت کې د نحو دا اصطلاحات هم مقرر شي نو ځکه دې ته وایي حروف المقطعات حروف مقطعات دې ته مقطعات ځکه ویل کېږي چې دا په تختی سره لوستل کېږي یعنې ټوکړه ټوکړه اوس مثال درته موږ وویلې الف لام میم علم مو ورته ونه وي نو د دې انداز د تکلم د دې انداز د وجې نه د دې نوم مقطعات ایښودل شوی دی او دا د ډېرو سورتونو په شروع کې دي چې هغه سورتونه چې د کومو شروع کې حروف مقطعات دي د هغې تعداد 29 دی یو کم دیش او دا حروف د دې تعداد
78 حروف دي خو بلا بالتکرار لکه چې بعد پکې ډیر در راغلي او چې وي تکرار دې نه وباسي نو بیا دا سوار لا حروف دي حروف مقطعات او د کتابت په اعتبار سره د دې مختلف شکلونه دي یو حرفي هم شته قاف دو حرفي مشته درې حرفي مشته څلور او پنځو پورې شته د کتابت په اعتبار سره اوس د دې حروف د حقیقت په باره کې اختلاف دی معنا جمهور مفسرین فرمایي چې دا د متشابهات دي دا د الله او د رسول مزګي او راز چې الله په پیجن الله په پوهېدو د الله رسول په پوهېدو دا یو راز ځکه جمهور وایي الف لام میم وی الله اعلم بمراده الله په مطلب خو ویږي خو موږ دا یقین ساتو چې دا صحیح دي چې دا الله دې نسم مطلب دی هغه بالکل درست دی حکمت پدې کې دا ده چې دې کې یو قسم تحدي او چیلنج ما عربو ته وایي چې ګوره الف لام میم دا تاسو د حروف ندي حروف تهجی تاسو د دغه حروف نه خپل کلام جوړوي کړه دې کلام د دغه حروف نه جوړ شه دې فاتو بسورۃ مثله نو تکړه شي دې سي او صورت تاسو راوړی کړه نو دې کې دا حکمت هرس چې تحدي د پکې نو حقیقی مطلب د حروف مقطعات دا چاته نشته پتا ها حکمتونه مفسرین ډېر بیان کړي لکه یو حکمت پکې ما درته وې دا ده چې تحدي مقصد دی سو کوئی چې الف نه مراد الله دې لام نه جبريل دې او میم نه محمد دې نو دا تعویل معنا یعنی حکمت یو مطلب دا حقیقی مطلب نشي کېږي سو کوئی چې دا یو طرز انداز چې عرب په پوهیدل لکه بعد مفسرینو هغه وایي هل تأتی کې به تخفیف وکړو هل تا یعنی آیت ما څخه را دي سبا نو هغه به جواب ورکړو نو دغه شی تخفیف والا طریقه وی عربو کې وا لکه دی وخت انګریزي ژبه کې هغه استعمالي کی چې یو درې ټکی وي او د پوره مفهوم خلاصه وي پی آی ای مثلا پی آی ای یا د یو څو ټکی وي او هغه د ډیر مطلب لاند باندې تعبیر کړی وي نو څو کوئی چې دا یو انداز په عربو کې داسې وو او د دې دا خبره ډیره وزنی لګي ځکه دی وایي که دا دغه څه و چې د دې هیڅ مطلب نو او په عرب کې نه نو واقف دا صرف د الله او د رسول خبره وا نو مکی والا یا یهود نصارا هغه په قران کې د اعتراض یا لګو هغه به په خامخا اعتراض کړو دا لا څنګه ټکی دي چې نه هیڅ به نه دی پوي خو حال دا چې چرته د هغه اعتراض په مقطعات او مبارک چرته نه راغلی دین څه معلومیږي چې د مقطعات په مطلب او په تکلم یا طرز باندې هغه یو پویو دا شد عام طرز تکلم نه جدا انداز نه وو دا هغه وخت د شي لیکن بیا چې وو چې کدا د سي انداز وو نو د دې مطلب څه دی نو مطلب حالت را دي بیا چاته پورا کوي مطلب نه دی ځکه خلک وایي چې دا یو راز دی الله حکمتونه ډیر کې دی شي خدا دې چې دا انداز دا هغه وخت خلکو د انداز نه جدا انداز یا نه وي دې ته وایي حروف مقطعات ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دا د تمهید اوله خبره ده ذالک الکتاب عظمت کتاب الکتاب نہ مراد قرآن مجید دے نو ددید یانا دا قرآن مجید عظمت ذکر کئی بدری اوصاف سرا
او غدری اوصاف هغه اوصاف دي چې کم د قران صفاتونه قران کې نور دیونو کې ذکر شي دي نو دا درې اوصاف هغه ټول ته شامل دي ځکه سورۃ البقره چې کم آیات یا مطلب ذکر کوي نو هغه جامع سورۃ ده جامع مطلبونه جامع اوصاف ذکر کوي ذالک الکتاب د دې دیانا ذالک الکتاب او لا ریب فیه هدی للمتقین د دې دا ترکیب په باره کې مختلف دغه دي یو احتمال دا دی لومبه به موږ د ترکیب او د دې درې وارو جملو یو دا چې ذالک الکتاب چې دی دا اسم اشاره مشار الیه دا مبتدا ده بیا د اسم اشاره او د مشار الیه دا صفت د موصوف صفت یا بدل مبدل منه مبینه بیان دا به مبتدا شي او لا ریب فیه جمله دا به خبر شي نه هدل للمتقین جمله دا به خبر شي او مذک لا ریب فیه دا جمله معترضه ده حضرت شیخ رحمه الله با دی ترکیب له ترجیح ورکولا چې په دې کې حذف او تقدیر د حاجت نشته بیا به مطلب دا چې ذالک الکتاب دغه کتاب هدل للمتقین هدایت متقیان لده لا ریب فیه او بدی کې شک نشته چې دا د هدایت کتاب ده دا ودا مطلب یو ترکیب دا ده بل ترکیب دا ذالک مبتدا شي الکتاب با خبر اول شي لا ریب فیه دا به خبر دوم شي او هدل للمتقین دا بخان له خبر وی دا هو مبتدا محذوف تفاره دا یو بل ترکیب دی او په ترکیب کې دریم قول دا دی چې هغه دا علامه نصفی په تفسیر مدارک کې دغه وای ارسخ عرقا فی البلاغه هو الذي ارسخ عرقا فی البلاغه د بلاغت په اعتبار سره بهترین ترکیب داري او مونږ چې کوم خلاصه وې د هغه سره هم مناسب دغه ترکیب دی لہذا تاسو ودا ترکیب ذهن کې وساتئ هغه دا دی چې دا درې واړه ځان لا بیل بیل مستقل جملې دي لکه ذالک مبتدا الکتاب خبر دا ځان لا بیل جمله ده لا ریب فیه دا دویمه جمله ده ځان لا مستقله هدل للمتقین معنی هو هدل للمتقین دا درېمه مستقله جمله ده نو دا به بیل بیل جملې شي او دغه بهترین ترکیب دی ذالک الکتاب ذالک اسم اشاره ده او اشاره د بعید ده نو اوس اشاره مشار الیه غواړي د دینه اشاره کم سیسته ده پدې کې یو قول دا ده چې دا ذالک د هاذا په معنا کې نو مطلب پیدا شي چې انا هاذا او سو کوئی جنا ذالک خپل معنا کې ده او مشار الیه څه شی ده نو سو کوئی د دې مشار الیه د الف لام میم ده مخکې چې کوم الف لام میم ذکر شو سو کوئی جنا ذالکل اسم اشاره دا او مشار الیه هغه وحی دا چې دین مخکې کوم نازل شوه یا د دین رسو چې کوم د وحی د نازلېدو وعده ده نو هغه مشار الیه سو کوئی مشار الیه هغه بشارت دې چې مخکې تورات انجیل کې د قران د نزول شوه ذالک کی هغه ته اشاره ده بیا هم وو جنا ذالک دلتا د ذالک مشار الیه دغه مابات الکتاب ده او د الکتاب د وجنا دومره مشهور چې داغه د ذکر کول ضرورت نشته کو سو کوئی چې مشار الیه قریب ده نو د بعید اشاره ول ذکر شه ده د دې هغه جواب دی چې دا
دلته کې بعد رتبی مراد ده، بعد حصی نه ده. مرتبه کې چونکې دا کتاب ډېر لوی و، هغه رتبی بعد هغې ته اعتبار ورکو، اسم اشاره بعید کړه. الکتاب قرآن مجید کې دا لفظ سلورو معنو سره بلکې پنځو معنو کې استعمال شوی. یو معنی دا الفرض، کتاب په معنی د فرض کول، مقرر کول. لکه راځي سورۃ البقره کې کتب علیکم القصاص، یا براشي مخکې کتب علیکم الصیام، یا بسورۃ النساء کې راځي چې ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. په دغه آیتونو کې کتاب په معنی د فرض ده. دویمه معنی دا الحجة والبرهان، دلیل. لکه فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، سورۃ صافات. او درېمه معنی دا الاجل، موده، مقرره موده چې موږ ورته وایو. لکه وما اهلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم، سورۃ الحجر. دلته کتاب په معنی دا اجل ده. او سلورمه معنی دا کتاب په معنی دا مکاتبت، مکاتب غلام چې ورته وي. لکه د دې ذکر ده سورۃ النور کې ان کاتبوهم والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم. دلته کتاب د مکاتب جوړولو په معنی کې. او پنځمه معنی د کتاب چې مکتوب ته ویل کېږي، لیکل شوی شی سره. او دا په ډېرو ځایونو کې مراد ده، او دلته هم دغه معنی مراد ده. الکتاب یعنی مکتوب، او مراد دی نه قرآن مجید دی. نو دلته تاسو وګورئ چې مبتدا او خبر دواړه معرفي دي، لہذا معنی به د حصر والا کېږي. هغه حصر معنی به څه وي؟ ذالک الکتاب، او دغه دی کتاب. که ته ووایې چې دا کامل کتاب دی، نو دا به تا هغه دغه به دې وکړي، خو خپل په محاوره کې دې مطلب ادا نه کړو. لکه بعضې اکثر مو اورو که نه، نو معنی وکړي چې دغه کامل کتاب دی، دا کامل کتاب دی. خو د کامل کتاب دی معنی نه هغه مطلب بیا هم زموږ ذهن ته نه راځي، د حصر والا. ځکه چې موږ په دغه وخت کې حصر کې داسې وو. یو دای لکه هغه د مثال ما درکړو چې زید رجل، زید نارینه دی، او بل دی زید الرجل، یا زید عالم، زید عالم دی. او بل مثال دی زید للعالم. نو د زید للعالم معنی څه ده چې عالم خو زید دی. نو دلته خپل سلبي او ایجابي دعوی معلومي شي چې علم په زید کې بند دی، زید نه علاوه څوک عالم نشته. نو ذالک الکتاب کې ودا معنی کوي چې کتاب دغه دی، دغه دی کتاب. بس معنی څه چې د کتاب ویلو لایق کوم کتاب دی کنه، هغه بس قرآن دی. یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے، یہی کتاب یہی ہے، کتاب تو یہی ہے. ذالک الکتاب، کتاب ہو دغه دی چې کتاب ورته ویل کېږي الکتاب. یو د امام سیبوی الکتاب دی، هغه مجازي کتاب دی، معنی هغه الکتاب نشي کېدی. ها که زیات نه زیات ورته موږ وایو چې په نحو کې هغه الکتاب دی، خو الکتاب په حقیقت کې د الله دا کتاب دی. دا د قرآن مجید اول صفت شو. عظمت د اول صفت سره په کمال سره چې په دې کې هیڅ اعتبار سره نقص نشته. د هر خبره کامله ده، هر خبره کامل ده، هر وعده کامله ده، هر وعید تخویف هغه کامل ده. په هر اعتبار سره دې کې کمال ده. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا اوس دویم صفت ده، او دا دویمه مستقله جمله ده. دا جمله د ما قبل علت هم کی دیشی او نتیجه هم کی دیشی. او ذالک الکتاب اول صفت ہو، هغه ته وایي صفت ایجابی ثبوتی.
او دا دویم صفت ده صفت سلبی هماوی چې دا جمله د ما قبل لپاره علت هم کې دیشي نتیجه هم کې دیشي کله ما قبل لپاره علت جوړ کو نو بیا بدا مطلبی لا ریب فیه دا کتاب دغه ده زکا چې لا ریب فیه نشته ده هیڅ قسم شک پدې کې دا شک نه چون کې پاک ده نو زکا کامل ده نو دا به علت شي او که نتیجه جوړ کې نو بیا به مطلب دا وي چې ذالک الکتاب دغه دې پورا کتاب ہے چې کتاب پورا دې په هر اعتبار سره نو لا ریب فیه لہذا هیڅ شک پکې نشته دا به نتیجه شي دواړه اعتبار شته لا ریب شک وایي موږ څنګه چونکه ټکه نشته یعنی دا شک چې ورته موږ وو کنه نو دې لپاره عربي کې شک شته کنه ان کنتم فی شک من دین نو دوا شي د یو دا شک چې وی کله د عناد سره لګیدلې او کله د جهل د وجه مطلب دا چې جو شیش کې د شک ته ولې چې ته پوره پوهې نه نو دې لپاره گویا قرآن شک لفظ راړي په داسې مقام کې او یو دا چې شک دې نو هر صدر د پته ده ما د ضد د وجه نه پکې نه شک دا غي شک وجه چې دا ستا خپل دماغ نو دې کې لیک د عناد معنی ده نو دغه مقام کې ریب لفظ استعمالي قرآن کې د دوړو انداز کې لیک فرق لګو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا بدل تسوی فات کتا سو زما د پیغمبر د کتاب په باره کې ریب دی بس تکړه شي تاسو د کتاب راوړل علاج ورته نه کوي تاسو تکړه شي او د شک ذکر چې ده ان کنتم فی شک من دینی فلا هلته بیان دی ذکر چې شک د جهل له وجه نه دی هلته ورته حقیقت بیان دی نزل د ریب دی لا ریب نشته ده هیڅ قسم شک د کلای نفی جنس او د ریب د جنس نفی هیڅ قسم شک نشته ده فیه بدی کې هیڅ قسم شک نشته او حالانکه دا آیت ما وویل ان کنتم فی ریب حالته خو شک شته نو شک خوشته ده څنګه الله وایي چې نه شک پکې نشته یو کتاب ده مسائل رازی ډیر زبردست کتاب دی موږ څنګه دلته پروت وو اوس وی مسائل امام رازی یعنی دا چا مهنت کړی دی د امام رازی د تفسیر کبیر نے هغه اخذ کړی دی او ډیر زبردست یا توجیهات دي پکې نو د دې مختلف جوابونه هغه ډیر بهترین جوابونه کړی لیکن ډیر بهتر جواب علامہ شبیر احمد عثمانی سے تفسیر عثمانی کې دی هغه وایي د ریب وجی چې دی هغه دوه ریب یو کتاب کې ریب نو کله ریب وجه د هغه کتاب نقص دی کتاب نو دغه ریب محل هغه کتاب او کله د ریب وجه د ویلو والا دماغ نو هغه وخت کې د ریب محل د هغه دماغ وی کتاب نه نو الله وی لا ریب فیه یعنی علامہ عثمانی وایي چې د دې دوه آیاتونو مز کې څه تعارض دي د سره نشته چې اعتراض نشي دلته د یو قسم ریب نفی دا او هلته اثبات د بل قسم ریب دی مانس لا ریب فیه پدی کتاب کې څه هیڅ شک نشتا دا محل د ریب نه دی ها کستاسو دماغ کې ریب نه نو وی با کنتم فی ریب هلته هغه بل مطلب دی لا ریب فیه د فیه دا ہی ضمیر الکتاب تراجی دے لیکن کتاب نہ مراد نزول الکتاب ہے نمانہ بدا کوئی لا ریب نشت دے حس شک فیه د کتاب نازل دو کے چدا واقعی دا اللہ نازل شدہ کتاب دے پدی کسی شک نشتا تائید دا سورت یونس آیت دے آیت نمبر 37 لا ریب فیہ من رب العالمین
د رب العالمین د طرف نه پکېدو کې د دې څه شک نشته. هدى للمتقین، هدى للمتقین دا اوس دریم صفت دی او دا صفت سلبی دی، بلکې دې ته وایي چې صفت ایجابي سلبي د دوړو مجموعه ده. ځکه هدایت کی ایصال الی المطلوب هم وي، انو د موانعو نه بچ کېدل هم وي. د موانعو نه به بچ کېږي نو مطلوب ته به رسېږي. نو سلبي پهلو پکې شته او ثبوتي هم شته. دا دریم صفت دی او دا دریم مستقل جمله ده. او په دې کې الله د کتاب دریم صفت ذکر کوي. د قرآن اول صفت دا چې ځان لا کامل کتاب دی، مکمل. دویمه چې په دې کې هیڅ قسم ریب، شک، نقص، عیب، اختلاف دا پکې نشته. دریم اوس د کتاب د تاثیراتو په اعتبار سره د هغې صفت ذکر کوي چې دې کې د قرآن یو کمال دی. کمال کتاب د چې خلق تعریف کوي که نه، نو د کتاب د اثراتو په بنا باندې کېږي چې دې کتاب ډېر زبردست کتاب دی چې څوک یې وایي نو بس د هغه دماغ ته کوزېږي. دا بعضې کتابونو کې دا تاثیرات وي چې هغه خپل ویلو والا ځان ته متوجه کوي، داسې انداز سره لیکلی شي. دا خو نه دی، خو دا څه دی، نسیم حجازي ته تېر شوی دی، ناول نګار بهترین. نو د هغه یو کتاب دی، موږ څنګه کېدی شي دلته پروت وي، داستان مجاهد. حاضر چې تاسو ورته اوس کښېنئ، داستان مجاهد دومره وړوکی غونې کتاب، د هغې په ټایټل باندې دا لیکلي دي چې دې کتاب څوک اوچت کړي نو بیا یې چې تر څو ختم کړی نه وي نو نه پرېږدي. او حقیقت هم دی، داسې انداز کې لیکلی شوی دی. نو الله د تاثیر په اعتبار سره دریم صفت ذکر کوي چې تاثیر یې څه دی؟ هدى للمتقین، دې د متقیانو دپاره هدایت دی. څه معنا؟ هدایت د ده د هدایت په نتیجه کې وګوره سړی متقي جوړ شي. داسې یو کتاب دی. هدى للمتقین، دا هدن مصدر دی او دا هادي په معنی کې دی. په دې باندې قرینه دا ده ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، سورۃ یونس ہے. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، چې دا قرآن هدایت دے، هدى للمتقین، ہدایت دے مانا ہادی دے، ہادی ہدایت کون کے دے، لار خودون کے دے. لیکن للمتقین پرہیزگار لپارا. المتقین دا تقوا نه ماخوذ دے، تقوا. او تقوا څه ته ویل کېږي؟ مانا دا ہر قسم گناہ نا ځان ساتل، خو دغې بیا درجې دي، مرتبې دي. خل الذنوب صغیرها و کبیرها، وی پرېږده ته ګناهونه څه نري او څه واړه. هو التقا، دغه تقوا ده. واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما ترى، داسې ګرځه د ازغو په ځمکه باندې چې څه درته ښکاري نو ته وایې جوړه دا ازغی دی، بس په یره یره باندې ګرځه. لکه بهترین تعبیر هغه روایت کې دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بعضو ذکر کړی دی د حضرت ابو هریره په روایت. دا کعب ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نه حضرت عمر رضی الله عنہ تپوس چې تقوا څه ته وایي. مطلب دا و چې د تقوا یو آسان غوندې مطلب مونږ ته وښو چې هر څوک پې پوه شي او په عمل کې راولي. نو وایي هغوی ورته وویلې چې کله ته داسې تنګې لارې نه تېرې شې چې دواړو خوا د ازدیدار بوټي وي، نو وایي داسې خو ډېر ځله شي، بیا څه کې؟ وایي زه خپل دا لمنې وغیره دا ځان سره ټولې کړم، هسې نه چې ازغې پکې ونښلي او ما ته نقصان ورسي. نو وایي بس دغسې دنیا د تنګه لار وګڼه، هر خوا یې د ګناهونو ازغې دي، او دې میر نه داسې تېر شه چې د یو ګناه ازغې د لمن پورې ونه نښلي.
نو تقوا دې ته وایي لنډ مطلب چې الله د کومو کارونو نه منع کړي دا انسان دې د هغې نه ځان د بچ کولو کوشش کوي کم کارونه چې د کولو دي هغه دې کوي نو خلِ الذنوب صغیرها وکبیرها هو التقا دغه وایي تقوا ده واصنع کماش فوق ارض الشوق داسې کار وکړه لکه چې د ازغیدار ځمکې باندې د دونکي سړي کاري چې یخلر ما ترا هغې د هر څه نه یریږي چې څه ورته ښکاري لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصا هسې نه چې چېرته معمولي ګناه معمولي وګڼې وایي ځکه چې دا کار هم د یو کاڼي نه جوړېږي یو ګناه به درته معمولي ولګي دا به وکړي نو ګناه بیا بلې ګناه د لا ښایي بیا به دوه شي بیا به درې شي نو بس خلِ الذنوب صغیرها دې ته وایي تقوا هدى للمتقین په دې مقام باندې یو مشهور اعتراض دی مشهور مطلب چې اعتراض دو تعبیرونه دي یو دا چې بھئی قرآن کې خو د قرآن صفت ذکر شوی دی چې هدى للناس نو دلته بیا ولې وایي چې هدى للمتقین حالانکه دا خو د انسانیت د هدایت کتاب دی صرف د متقیانو د هدایت خو نه دی دویم بل اعتراض دسم کیږي چې دلته وایي هدى للمتقین چې قرآن د متقیانو د هدایت کتاب دی نو متقی خو چې کم متقی شو نو متقی چې شو نو هدایت ورته حاصل دی نو دا خو تاثیر حاصل شي نو د دواړو جواب دا دی چې دلته متقین نه مراد دی المنیبین چې هغه یعنی انابت والدی انابت والا او د قرآن د هدایت په نتیجه کې به دوی متقیان شي لکه شروع کې ما تاسو ته وویل چې دی د تاثیر په اعتبار سره صفت ذکر کو خلق داسې څوک طاقتور او قوت والا وي یا د دغه والا یې که نه بهادر شجاع نو وایي دا د کم مور پیس چې دا هغه پیو په نتیجه کې دی داسې جوړ شوی دی نو متقین معنا چې دوی د تقوا د کم ماخذ نه حاصله کړې ده وایي هدى للمتقین نو منیبین مراد څه مطلب چې قرآن هدایت خو د ټول انسانیت له دی دا د قرآن ذاتی تاثیر دی په دې کې چې دی د ټولو انساني هدایت لپاره دی لیکن دا هدایت حاصلی دی چاہتا چې څوک منیبین وي انابت بھی پکې طلب بھی پکې د خپل هدایت لکه موږ مثال په تور باندې اوس په جوړاغو نه ملاوي ډسپلین هر چرته پرته وي خو ما دا یو پکې نه ختمي شي دي کنه خو دا موږ دا ډسپلین تر درله ها چې ډسپلین د سر درد لپاره دی ان دا د هغې ذاتي تاثیر دی لیکن دا به اثر بچا کوي چې کم به استعمالوي او معنی نه به ځان ساتي داسې نه چې ډسپلین یې ووایي چې واوره وخوړله نو بیا خو نه کېږي نو قرآن هدایت د ټول انسانیت له دی خو هدایت به چا ته ملاویږي چې په چا کې انابت انابت مانس یادی الیہ من ینیب من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب منیب مانا چې یو سړی دې ځان ته متوجه وشي کنه چې یاره زما اصلاح وکړه الله دې زما اصلاح وکړي په دې قرآن سره بیا دې پوری قرآن خامخا د هغه اصلاح او چې تا مخکې غوږونو کې بوړې ورکړې وي د ضد او د عناد نو بیا به قرآن چېرته اثر نو قرآن کې خو اثر شته خو دا اثر دې نه هغه څوک اخلي چې المتقین وي یعنی المنیبین انابت والا وي نو تر دې پورې د قرآن هغه عظمت بیان شو په دریو صفتونو سره
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا اوس اوصاف د متقیانو بیانېږي، صفات د متقیانو. المتقین نوم ولکه په اسم صفتی چې دا متقیان خدا تقوا با څنګه حاصلي نو هغه طریقه مخکې د حصول تقوا د لپاره اصول بیانې د په ترتیب په اعتبار سره یا هو الذين يؤمنون موصول سره د صله او د معطوفات او دا مبتدا بشي اولئک علی هدى دا به خبر شي او سو کوئی جنا الذين مجرور دي مرفوع دي دغه د المتقین صفات ده. سو کوئی جنا د اعنی فعل د لپاره ودا الذين منصوب بی محلا ولکد موږ کوم خلاصہ ویل ده داغه په اعتبار سره دا اول ترکیب دی چې دا مرفوع وي الذين دا د مرفوع شي او ما بعد خبر شي. الذين يؤمنون بالغيب دا اوس اوصاف د متقیانو ذکر کیږي چې هغه اوصاف په دریو انواعو کې دي. یو نوع دا غي د عقیدی ذکر او دویم نوع کې دا غي عمل ذکر کوي او په دریم نوع کې دا غي اخلاق بیانوي. الذين يؤمنون دا یؤمنون د ایمان نه د ایمان نه. ایمان لغوی معنی دا اعتماد او وثوق بھروسہ کول خبر منل دیتا وی ایمان. بیا دا ایمان دا لفظ چه دے دی معنی کی مستعمل ہے دا بھروسہ اعتماد او دا وثوق معنی کی قرآن مجید کشتا خو یاد ساتي کہ مجرد نبی نو بیا خدای پدی معنی کی را دی مجرد لکتا سو گرئی هل آمنكم عليه الا كما امنتكم عليه من قبل على اخيه من قبل. ندلتا آمنوا او امنتم دوارا دا مجرد ندی او دا اعتماد او دا بروسی پا معنی کی را دی او دا استعمال د دې ایمان ډېر چې مجرد بده د اعتماد په معنی کې راځي او چې کله د باب افعال نشي مزید نو بیا چې کله د پسله کې لام راغلی وی لام یعنی رسو جنا حرف جر لام وی نو بیا دې په دې معنی کې راځي د اعتماد په معنی کې. وما انت بمؤمن لنا دلته ایمان شری نه مراد او نیت تصدیق کول کې لنا زمون د پاره دې ته زمون خبره به نه مانی یا دغه شی قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين دلته ایمان لغوی معنی کې دغه شی اذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك دلته لغوی معنی شریعه دا ورنه بیا د اصحاب موسی او کافر شو او کافرات خو نه یا دغه حضرت یعقوب چې یعقوب علیہ السلام دا امن وای ما انت بمؤمن لنا سورۃ یوسف دې دیونو کې دا راځي د لغوی معنی کې لغوی معنی دا د اعتماد بھروسہ شری معنی د ایمان صدا په شریعت کې ایمان صدا وای هو التصدیق بما علم مجيء الرسول صلی الله علیه وسلم به ضرورتا تفصیلا فيما علم تفصیلا واجمالا فيما علم اجمالا. تصدیق دا هغه څه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه راوړې د ضرورتا معنا بداهتن دا خبره معلومه ده چې دا نبی علیہ السلام ویلي دا نبی علیہ السلام کړی ضروری مسائل ضروری نو مطلب هغه منطق والا ضرورت ته بداهت
او اجمال کا هغه معلوم وي په اجمال سره نو ایمان به اجمالی ضروری دی او که تفصیل سره وي نو ایمان په تفصیل سره دی لکه د فرښتو حالات دي د مخکینو کتابونو ادم ته اجمالا رسیدلي دي نو په دې باندې اجمالا ایمان دی او چې کوم په تفصیل سره راغلي دي نو هغه په تفصیل سره باندې کېږي دې ته وایي شرعي ایمان التصدیق لیکن دا به یاد ساتئ چې د ایمان دی شرعي تعریف کې چې کوم لفظ د تصدیق راغلی دی دی کې لغوی تصدیق مراد ہے لغت کی جو تصدیق ہوئی تصدیق منطقی لے دے مراد تاسو جوائی منطق کے جدا تصور دے دا تصدیق دے ہاں تصدیق دا ایمان شریف دے مفہوم کے لے دے مراد زکا منطقی تصدیق ستوائی دانستان درجہ دانستان یعنی دا نسبت تاما خبریہ یقین اگر کہا منی ہو کر منی مثال دعا مچ جانی زید او تاسو هغه ومنل تاسو وایي چې جانی زید اگر که تاسو منئ نه لیکن دې ته وایي تاسو ته تصدیق حاصل شو تاسو د نسبت تامه خبریه یقین کو شو تاسو او لغوی تصدیق دا دی چې دانستان یعنی جاننا اور ماننا منل ورسره وي نو دی ایمان کی چې کم تصدیق دی هغه لغوی تصدیق دی پیجندل او بیا منل ورسره ضروري یؤمنون بالغیب یؤمنون بالغیب دا ایمان شرعی قرآن مجید کی ددے استعمال پر دو طریقوں سره ہے یو کلا کلا مومن بیہی ورسرا ذکر کی چه کم شیزونا منل دی اگی توائی مومن بیہی ایمانیات او کلا کلا ہاگا ذکر نوی یو یا دو ورسرا ذکر کی او نور ٹول بکی مراد بھی کلا تفصیلاً ذکر بھی کلا اجمالاً ذکر بھی ایمان مومن بھی جو ورسر ذکر بھی مومن بھی تفصیلی لکتغ صورت کی وڈیر دیو کرا دی آمن باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر دا لگا معشومان و تبمخ کی ایمان مجمل ایمان مفصل یادی دل کر نو مجمل و مفصل دا مطلب کل ورسر مومن بھی پا تفصیل سر او کل مومن بھی تفصیل سر نبی لکا یومن باللہ والیوم الآخر سرس دعا او کل یو لکا دلد یومنون بالغیب چی دوی ایمان لری پا غیب اکانے ندلد مومن بھی اجمالی ذکر دے الغیب او غیب کیا غیطول ایمانیات داخل دی چی کم نور آیتوں کی پا تفصیل سر ذکر شیئی دی کہ اس یو سوال راجع یومنون بالغیب و یومنون دا ایمان ندے او ایمان دا تصدیق جو قسم سے او تصدیق علم دے علم تصدیق ہم علم دے نو دین کو معلوم شوا چی یومنون بالغیب مانا یعلمون بالغیب دویم غیب پیجنی گورا متقیان لپارا دا علم غیب اثبات وشو نو دم یو انداز ہے دا علم غیب ثابتو دا پارا خو لیکن دا دی جواب دا دے جنا اول خدا کدی تا تفسیر ہوا ہے نو دا تفسیر ندے تحریف دے دا نصوص صریح نصوص دا خلاف دے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ دویم تحقیقی جواب ادا دے چستا دے تعویل سرا علم بالغیب ثابتی کی دا متقیان دا پارا او جاوستا دا غی دا پارا اثبات دا علم الغیب او پا دی دوارو کی فرق دے علم الغیب دان لشے دے او علم بالغیب دا
ځان نشي علم بالغیب مطلب دا دی چې د یو شی علم تا ته وشي په صفت د غیبوبت سره چې هغه غیب دی او ته وایې چې دا شی غیب دی دا شی غیب دی لکه مونږ داسې څوک دي مونږ او هغه نشته نو دې ته وایي علم د فلاني په سره د صفت غیب چې دا غیب دی دې ته وایي علم بالغیب او علم الغیب دا دی چې هغه غیب هغه ته بالکل واضح شي دا خاصه د الله تعالی دغه شی الله له ثابت دی الله نه ما سوا د بل چا د پاره دا علم الغیب نشي ثابت دی لکه سورۃ النمل کې راځي کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله هلته کې غیب دغه مراد دی بل یؤمنون بالغیب دلته د غیب دا لفظ راغلی دی دا قرآن مجید کې ډیر ځله راغلی دا لفظ او په ډیرو معنو کې راغلی یو معنی دا قرآن مجید کې د دې وحی چې غیب دا لفظ په معنی د وحی راغلی لکه سورۃ طور ام عندهم الغیب فهم یکتبون دویم سورۃ النجم آیت نمبر 35 اعنده علم الغیب فهو یرا سورۃ قلم ام عندهم الغیب سورۃ تکویر ما هو علی الغیب بضنین دې ټول آیتونو کې د غیب معنی د وحی دویم معنی د غیب دویم معنی د غیب چې دا هغه اٹکل کو د توک خبر رجمم بالغیب سورۃ کہف کی برادی یقذفون بالغیب سورۃ سبا یقذفون بالغیب دی دیونو کی د غیب معنی دا اٹکل بل معنی دا وقت غیبوبت غیب معنی پا وقت غیبوبت کی لکه سورۃ یوسف کی راضی آیت نمبر 52 ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب یا سورۃ النساء کی برادی حافظات للغیب او بل معنی دا چې دې ته غیب حقیقی ویل کیږي غیب حقیقی نه غیب یعنی هر هغه شی چې دا حواس مراد د آیت نمبر 65 چې لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله دا غیب نه دا نو دا چې تاسو ته پته ولګی دا نو مسله د علم الغیب په درته معلومه شي چې غیب هغه شی دی اوس یو شی موجود شی دی او شته دی دا هغه د معلومولو اسباب دي هغه غیب نشو نو کاغه چاته پته ولګي د پیر فقیر ته ولګي دا چاته ته ولګي دا استاد عقیده کې ولې تدلل راځي چې غیب خود ته پته ولګي اخیری معنی د غیب دا چې هغه توای غیب اضافي غیب اضافي یعنی یو شی هغه د بعد خلکو نه غیب دی ولی چې داغي اسباب هغه ته نه رسیدي لیکن د نور ته غیب نه دی ولی چې هغه ته اسباب رسیدي یا سو وخت لپاره غیب دی چې اسباب دي او رسو بیا هغه غیبوبت نه ودی لکه چې اسباب موجود شي لکه ډیر سوره د جنت تفصیلونه دي د جنت نعمتونه دي چې پیغمبر مو ویلي نو غیب کو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تذکرہ وکړه احادیثو کې نو غیب نشو ملائک دي د الله ذات او صفات دي جنت دي جهنم دي حشر دي صراط دي وغیرہ وغیرہ قبر حشر دي ته وایي غیب اضافي اوس دلته د غیب سمانا یؤمنون بالغیب یاد ساتي دلته یا خو د غیب اوله معنی دا چې هغه ته وحی وایي ایمان لري بالغیب په غیب او معنا په وحی دا معنی د تفسیرونو تعبیرات هم دغه سو وایي قران ده نو قران چې وحی ده نو وحی کې راغلی نو یا خو دلته د غیب نه مراد وحی قران او یا بیا دا اخیری معنی مراد دا چې غیب اضافي
او غیب اضافی کی بیا هغه مومن به مراد دی چې کوم نور آیاتونو کې په تفسیر سره ذکر شي دي یعنی الله مخکینی کتابونه فرښتې آخرت قبر حشر دغه شیونه په مراد دي د غیب اضافي ویل کیږي او دا کله کله دې ته وحی ویل کیږي نو دلته کې د غیب نه هغه مغیبات مراد دي امور غائبه چې فلال امور غیب دي خو حواس دغس د وحی په تعلیم سره معلومه دي شي لہذا دلته غیب حقیقی نه مراد چې د متقینو لپاره علم الغیب ثابت کړي یؤمنون بالغیب ایمان لري بالغیب په غیب باندې یعنی په غیب او سيزونو باندې چې دغه هغه سيزونه غیب دي عقل ورته نه رسي او چونګي پیغمبر ویلي دي نو دی وای چې بس زما پیغمبر ویلي دي نو د به منم بیا سورۃ البقره کې وی چې جامع الفاظ الله رب العزت ذکر کوي چې سورۃ البقره یو جامع سورۃ ده نو دلته ګره یؤمنون بالغیب د ایمان یو مرتبه د ایمان بالغیب والے ذکر ذکر چې یو سړی دا درجه حاصل شي نو نور ایمانیات منل هغه د اساس چې دا ورته حاصل شي لکه هغه یو کیسه ډېر دل ما تاسو ته وی چې یو سړی څنګه یو درې کسان لړل د خپل اصلاح لپاره شاګرد استاد ورته وایي مرید او پیر ورته وایي چې ها با عمل پیران نو هغه ورته یو سبق وی اولنې سبق دا دی چې ته چې چرته یې نو الله د تاسو نه خبر دی دا الله د علم د تاسو بهر نه دا و تاسو اولنې سبق دا یاد چې بل رضرال امتحان ورکواغست پرچی ول لاس کې ورکړي یو چاړ او یو چر چې دا لږ تاسو دا چرګ په داسې ځای کې حلال کې چې چرته تاسو ته هیڅ څوک نه ګوري بالکل دی لړل ګرځي پاغه دی او کې څوک چرته ډېر وخت پاس درې واره واپس را روان دي یو څنګه خپل پرچلاس کې نیولې ده یعنی چاړه او چرګ هغه دواړو ورسره خان دي وي ګوره دته په دې سالم کړي کې د دې ځای ملاو نه شو چې چرته د دا چرګاله کړي بیا واپس راوست ناغه استاد ته وی چې دې پاس هغه ورته وی ولي وای د چې بکم دی ادم لاړ ما چې دلته اوس ماته هیڅوک نه ګوري نو فورن مې دین کړهاله چې الله خدا ته ګوري نو وی واقعي چې دې پاس دې ته ایمان ملته او دا ما تاسو ته مخکې ووی چې دا کسبي سيزونه دي ګوره دا به موږ صرف په دې نه پرېږدو چې بس دا خو هغه خلک مونږ چرته کېدی شو دا مونږ ولې نه شو کېدی مونږ د هغې نه څه کم خورو یا مونږ چې د هغې نه څه کم دغه دی هغه هم زده کړي وو او طلب وو صدق وو نو الله به مونږ له راکړي خو محنت خو پکار دی دا شیدونه دې له لږ وخت پکار او دا د قرآن او د سنت تعلیماتو نه بغیر نه چې انسان خپل دماغ کې دا سبق بالکل نه نباسي او الله ما ته ګوري نو بیا به د جبه استعمال هم صحیح شي د غوږ استعمال هم صحیح شي او د سترګو استعمال هم صحیح شي یؤمنون بالغیب ایمان لري په پټو سيزونو ایمان لري معنا منی تصدیق دی دای منی دا پټ سيزونو منی یو قول وایدار یو قول چې غیب نه مراد دی وقت غیبوبت لکه یو معنا ما وکړه کنه په وقت غیبوبت نو بیا مطلب دا شي چې یؤمنون بالغیب دوی ایمان لري په وخت غیب دو کې سمارا د خلقو مخ کې بیا دوی مني او چې ځان لري نو بیا یې مني دیگه بیا اخلاص تا اشاره چې دوی دی ایمان کی نهایت مخلص دی ظاهر او باطن یو شان دی
دا نه چې د خلکو مخکې نیک او ځان له بیا هر څه کوچ سکے دغسې نه دي مخلص دي یؤمنون بالغیب دوی مني بالغیب پټ څیزونه ویقیمون الصلاة یقیمون الصلاة دا دا غی دویم صفت ذکر کئی اقامت الصلاة یقیمون الصلاة اقامت الصلاة سا مطلب یقیمون اقامت نہ دے اقامت وی نیغول سیدھا کرنا کھڑا کرنا اقامت نیغول توائی چکلا محسوسات تددی نسبت بھی کننو بیا ہو نیغول دی اغا موسیٰ و خضر علیہ السلام واقعیت ہے کہ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقام دیوال والا نیغ لیکن چکلا معنوی شیستا یعنی غیر محسوسی شیستا دی نسبت وشید اقامت نو بیا مطلب دا بھی چی آغا صحیح طریقے سرا کول ذکر مفسرین دا اقامت الصلاة مطلب دا خی مز ادا کول دا غیر ارکان دا واجباتو دا مستحباتو او دا آدابو پا خیال سکتا ندوم یقیمون الصلاة معنی سے جوڑ شی چه صحیح موز کول پورا موز کول چه انسان اگا موز اگنی یعنی بطور عبادت ہوگی او دا حلو کی گی چه موز کے ستا توجہ وی کم از کم تا تے دم رپتا ہی چه زم موز کی کم از دیتا خشوع دیتا ہوئی یو خدا دا مختلف واقعات دی کہ نا صوفیاء واقعات چه فلانی زڑی موز کو ریل گاڑی تیر شوا وغی آوازو نکول او دے پہ خبر نشو دسی وشو آغا سے دا خبر چی من واورو جو خوشو دیتا وائی او دا خو ناممکن رہا دا زمون دا واسطہ بار کار دے من خوچی چر دا چنچن چوکی آگاو آتا واورو نو تا ناامیدیان پیدا شد وہ حال دا کہ پیغمبر تا لڑ سے نبی علیہ السلام بوئی موز کو چی چر دا محلہ کے کور کے ندب معشوم دا چگے آواز را گئے نبی علیہ السلام کو موز لوگوں دے تیز کو چنگور بیدر تبیا را گئے دا خشوع دا مطلب دے چی موز کے تا متوجہ ہو سکے دا اس موز کو اس دا سورت الفاتحہ ہوا اس فاتحی پسے بگے وہ سورت ہوا کم از کم چی آگا سورت کے لوگوں نستا دماغ کے راشی چی کمی ہوگا دانا چی آمین او قلو اللہ وحد اللہ وصمد لوگوں نے چی مونگ لکھ متوجہ شو چی اس دا صورت واقع آغا صورت کی انتخاب کو لوگوں نے اوکو کنا چی دیو ہم کہ دیو نا دیو واقع بیا دی صورت کی دی مونگ لوگوں نے صورت تا متوجہ نو کپا معنی و مطلب پوئی گی اغلق و آسان دا کہ نہ پوئی گی نو کم از کم پٹکو خودے پوئی گی جدا اس ماں الرحمن وی ورپسی بزار رحیم و بیا با مالک یوم الدین و بیا با رکول ادم رکو کی بداوا بہتر دادا چی مونگ اس کتابونا دا ہر موضوع ملاوی گی رکو کی نبی علیہ السلام کم دعاگان وقت دی سیدہ کی کم دعاگان وقت دی تا خود اتفاقی مسائل دی کرده کہ وہ دی چا اختلاف نشتا زان نموزنو کی نمونگ دی دا ہر موقع دری سلور دعاگان یاد دی علماء فرمائی چی موز کی بیا حلو سر لگی او یو دا چی دا کرات واقعی کرات کو مون دا فقہاو مطابق مون خوچ کم کرات کو کنا دا دا فکر پا اعتبار سر دا سر دا تکلم کی نداخلی رکی بے نا تکلم کو دا چی لگو دی شن مون لگو دی پی اخردی راو خدی ستا وقت خود ستا آواز راشا نو بیا با موز کی دمش پیداشا سہولت دا آرام او بیا چې کله دغه سي انداز سره کرت کیږي نو هغه کرت د انسان متوجه شي او چې د زړه کې هر څه وایي نو بیا عبادت بطور عادت شي بیا به تر سلام پورې هر څه وکړي خو چې ځان نه رسو ته پوسو کې تا ته باندې پته چې امین نه رسو ما کوم صورت ویلو او څنګه ویلو په یو ساعت کې ویلو او په دو ساعت کې ویلو
نو یقیمون الصلاۃ دی توای اقامت الصلاۃ چې په صحیح طریقې سره وشکو الصلاۃ دا صلات لفظ چې د قران مجید کې دا هم په مختلفو معنو باندې راغلی دی یو د صلات په معنی د دعا لکه سورۃ توبه کې برادی خود من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم دلته صلات په معنی د دعا دویم صلات د مز په معنی کې دغه سورۃ توبه کې برادی لا تصلی علی احد منهم مات دریم صلات په معنی د دین سورۃ ہود کې برادی آیت نمبر 87 یا شعیب الصلاۃ تأمرک دغه سي تسبیح او د ذکر په معنی کې راځي سورۃ نور کل قد علم صلاته وتسبیحه صلات دے پماند درود ویلو صلو علیہ وسلموا تسلیما او دل تکے دا صلات دا عبادت مخصوصہ پمانا کے دے یعنی دا بوز پمانا کے یقیمون الصلاة او صحیح ادا کئی دوی مز قائم کئی مانا چی دا مز کم طریقہ دا نو دی آگا سکتے ذکر علامہ بیداوی وی چې یقیمون الصلاۃ معنا چې دی د مز د عمل رایج کوي په خلق کې دی په داسې خاصه طریقې سره مز کوي چې خلق ورته وګوري نو دا غي په سره کې د مز شوق پیدا شي چې ورته اهتمام دغه شی یو رب چې هغه خلق لا د دی د مز یو ترغیب جوړ شي ترغیب چې موږ ځکه علامه شامی وای چې لکه وای علماء له پکار دي چې هغه دې اسه شریعت مسله دا ده چې نفلی عبادت په کور کې بهتر ده کور کې وای هغه علماء له پکار دي چې دا نفلونه د جمعاتونو کې کوي چې خلق دې ته ګوري او موضوع درست کړي موضوع شوق پیدا شي دا د هغه د زمانه د علماء عادت الله دې معافي وکړي اوس ګیدې چې د تبلیغ والا او روز بل د مونږ اخی دا غیر ذهان توجه بخوي او موږ د کله وګیره ګلاس وځي کله به یو ځای کې کله بل ځای نو پکار خدا دي چې موږ دې بطور عبادت اختیار شي یقیمون الصلاۃ دوی صحیح قی الصلاۃ مز دا غي دویم صفت او اقامت الصلاۃ یو لس ملت وقفو کوي مخکې ان شاء الله